محترم السامعین، الله رب العالمین په خپل بندګانانو باندې او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امتیانو باندې ډیر مهربان ذات دی. زمونږ او د ستاسې د دغه نافرمانیو او د ګناهونو باوجود هم الله مونږ سره خپل معاملات د رحمت په نظر کوي. کله ناکله په دې دنیا کې زجرن او تمهیدن چاته دغه سزا ورکي، لیکن عمومي طور باندې په دې دنیا کې الله تعالی چاته سزا نه ورکوي د نبی علیه الصلاۃ والسلام په امت کې. ځکه الله رب العالمین په خپله فرمایي ان رحمتي وسعت کل شیء، چې بېشکه زما رحمت په هر یو څیز باندې وسعت کړی دی، یعنی زما رحمت د هر یو څیز نه ډیر زیات دی. نا امیده کېدل نه دي پکار. راځئ محبوب العلماء والصلحاء د زړونو دړکن پیر ذوالفقار احمد نقشبندي رحمه الله تعالی دغه ویډیو ما سره وګورئ. مختصرا یو څو خبرې کړي دي او بیا را سره خپل رایه په کمنټ کې ضرور شامله کړئ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال پوچھا، یا اللہ جب کوئی نیک بندہ تجھے پکارتا ہے تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کہتا ہوں لبیک. پھر پوچھا اللہ جب کوئی گناہگار پکارتا ہے فرمایا میں 3 دفعہ کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک. موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، یا اللہ نیک بندے کو 1 دفعہ لبیک اور برے بندے کے گناہگار بندے کے پکارنے پر 3 مرتبہ لبیک. اللہ نے جواب دیا، میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، نیک بندے کو اپنی نیکی پہ بھروسہ ہوتا ہے اور گناہگار بندے کو میری رحمت کا